نړیوال مالیاتي فند IMF ویلي چې پاکستان به د موسمي بدلون کرکیلې او خوراکي تحفظ په برخه کې 10 ارب روپۍ لګوي. نړیوال مالیاتي فند یا IMF په خور شوي بیان کې ویلي چې د پاکستان اوسنی حکومت د ننګونو سره د مقابلې لپاره یو عملی پلان جوړ کړی دی چې تر مخه به 10 ارب روپۍ د موسمي بدلون کرنې او د فوډ سکیورټي لپاره لګول شي. د IMF په بیان کې یادونه شوي چې پاکستان په نړۍ کې د نورین د خطر سره مخ دی او دا خیوات به د ملګرو ملتونو د چاپیرچل له پروګرام څخه مرسته ترلاسه کړي. دغه بیان په داسې حال کې مه تراغلي چې په پاکستان کې د پشکال بارانونه روان دي او سختو بارانونو ته د دمه لزګونه کسان وجلي دي. د پاکستان د قدرتي اپتونو سره د مقابلې ادارې NDMA د خورشو تازه شمیرو ترمه د پشکال په اوسنی بارانونو کې تر دې دمه وکمسل کسان مړه شوي او 150 څخه زیات ټپیان شوي دي. د قدرتي اپتونو کارپوه عایشهان خبرو کې ویل چې دغه رنګ اپتونه برازي کو چری د دې څخه زیات زیان کیږي او د عمل سره دومره توان نوي چې د دې څخه د بچ کېدو د پارګامونو پورته کړي. نو هر کال چې قدرتي اپت راځي د هغه صحابه من نور خوم کمزور کیږي. حکومت ته به دغه اپتونو څخه خلک بچ ساتل لپاره خپل صلاحیت زیاتول وي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې PDMA د لزیاتو بارانونو لینډسلایډینګ او پسندونو کې د لوړې کچې سیلابونو خبرداري ورکړې دي. څېړونکي ویره لري چې اوسنۍ بارانونه د هیواد په کرونده هم ویجاړونکې اغیزې لرلی شي چې لپاره به حکومت او ولس ته د وړاندې ځان تیارول وي. د راولپنډۍ د زری یونیورسيټي پروفیسور ډاکټر بلال محمد وایي چې زموږ د ملک او قوم لپاره ضروري ده چې دغه آفاتو د مقابلې کول لپاره ځان تیار کړي ولې چې دا زموږ په کنټرول کې نه ده او پاکستان هغه ملک دی چې د موسمیات بدلون په زیاتو اغیزمنو ملکونو کې دی. د قدرتي اپتونو ادارې تر مه کال 2022 کې راتلونکو د سیلابونو لامل له 3 میلیون څخه ډېر خلک اغیزمن شوي. خوشا 1900 کم سلويخ کسان مړه شوي او نږدې 8 میلیون خلک یې بې ځای شوي وو. نړیوال بانک دا شمیرې ښایي چې خیوات ته د کال 2022 د سیلابونو لامل د خوشا 15 بلیون ډالرو زیان رسولی وو. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 نړیوال